د خیبر پختونخوا په کابینټ کې د خیبر پختونخوا په کابینه کې کوم چې 27-28 رکنی کابینه ده، په دې کې د خیبر پختونخوا متعلق کړه ټول نه زیات په دې صوبه سو خوږي، نو هغه د خیبر پختونخوا د خزاني مشیر دی، دا غنوم دی مزمل اسلم، د چا تعلق چې د کراچۍ سره دی. خلک په دې نیوکه کوي. خو ریلی زه د یو ریپورټر په حیثیت وایم، ما چېرې هم د تعریف تا به چېرته نه دغه کړی، خو د مزمل اسلم زه ځکه کوم چې مزمل اسلم په فنډ ریلیزز کې ایز پر پالیسی کوي، خوښه ناخوښه پکې نه کوي، او د هغې نه علاوه د کلاس 4 نه دي، دا چې ورته یو ډپارټمنټ وایي موږ ته یو 500 کلاس 4 ضرورت دی. مزمل اسلم وړومبی مطمئن کړو چې مطمئن کې کله نو د هغې نه پس په هغه څنګه کړو په 500 کې به درته 8 یا 10 بدله درکړي وایي د نورو سره ګزاره کې نور موږ سره فنډ نشته دی. دی مزمل اسلم په خیبر پختونخوا کې د ډیبټ فنډ چې کوم موږ مخکې 25-30 ارب روپیو د هغه د وخت 150 ارب روپۍ ته ورسو، او د وخت کې تمه ده چې په 2026-27 په بجټ کې به دا د وخت کې تقریبا 200 ارب روپو نه هم واړی، او د وخت کې د خیبر پختونخوا ته چې لږ ډېر معاشي استحکام ملاو شوی، په هغې کې ټول نه لوی لاس د مزمل اسلم دی. زه ځکه درته وایم چې د خیبر پختونخوا کریډټ هغه له ورکوم، او دا د خیبر پختونخوا په کابینټ کې ماته زه ځکه درته وایم چې د فاینانس لوی افسرانو سره ملاو شوم، د پی ان ډي لوی افسرانو سره ملاو شوم، هغه ماته وایي چې په دې صوبه د دې صوبې وزیران دومره نه خفه کېږي څومره چې په دې صوبه باندې د مزمل اسلم خفه کېږي. حالانکه په هغه ډېر نیوکې خلک راځي د دې وجه نه د دې نون الیکټډ دي، خو د دې صوبې د معاشي استحکام دپاره چې ساعت کې یو داسې وخت مو د خیبر پختونخوا 2024 نه مخکې چې خیبر پختونخوا د سرکاري ملازمینو تنخواګانو په فنډ سره نه، او دې وخت خیبر پختونخوا تقریبا ما تاسو ته ویلي چې په مختلفو مدونو کې صدبره 2.5 ارب روپۍ د خیبر پختونخوا سره زیاتې پرتې دي. صحیح شو.